على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یولس سوه اوه پنځوسم نمبر حدیث مبارک دی، 1157 نمبر. الحمدلله. عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. دا دې ټیم کې دین بیانېږي. حدیثونه څه شی دین دی، زده کوي، عمل کې راولي او نور خلقو ته ورسول، فائدہ به څه وشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعا کې براشو، وی الله دې هغه سړی تر او تازه ساتي چې زما حدیثونه، زما دین، زما مسلې ووري، یادی کی عمل پیو کی او بل ته ورس. دنیا کې به الله تر او تازه ساتي او آخرت کې ان شاء الله. نو یولس سوه اوه پنځوسم نمبر حدیث مبارک دی. ابو برده ابن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ فرمائی قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائل سمعت اباکا، ایتا خپل پلارنا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ اوریدلی دی، یحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، چې ابو موسی صاحب چې د نبی علیہ السلام صحابی دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا کوم یو حدیث بیان کړی فی شان ساعت الجمعه، د جمعې د هغه دعا د قبلېدو د ساعت مبارک. پرونم حدیث کې ویلو که هیر نی دنا د جمعې په ورځ کې داسې یو ساعت دی چې په هغې کې الله پاک د مسلمان دعا قبلوي. او هغه مونږ ویلو چې نبی علیه صلات وسلام په لاس سره اشاره کړې وه چې هغه وخت داسې لږ غونته مختصر دی، کم دی. نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم صحابي دی، هغه د یو مشر صحابي د زوی نه تپوس وکړو، ورته ویل تا د خپل پلار نه ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه چرته حدیث اورېدلی دی چې د نبی علیه السلام څخه حدیث یې د جمعې د هغه ساعت په باره کې ویلی چې کوم کې دعا قبلیږي؟ نو قال قلت نعم. د ابو موسی اشعری رضی الله عنه زوی وی ما ورته ویل چې آو ما سمعته، ما د خپل پلار نه اورېدلی دي، یقولو زما والد صاحب چې صحابي هغه فرمایله سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما په خپلو غوږونو د الله پاک د پیغمبر نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم یقولو چې نبی علیه السلام فرمایله دغه د قبلېدو ساعت چې دی چې کوم کې دعا قبلیږي هي ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، دا دغه ټیم دی چې دا امام صاحب په منبر باندې د خطبې د پاره کینی، د مانځه تر سلامه پورې، د مانځه تر پوره کېدو پورې دا ټول ټیم د دعا د قبلېدو دی. مخکې حدیث کې راله چې په جمعه کې یو ټیم دی چې الله پاک سوال او دعا قبلوي. زمونږ الله پاک ته حاجتونه شته که نشته؟ او زمونږ داسې حاجتونه او ضرورتونه شته که نشته دی چې زمونږ دا وسایل د هغې نه عاجز راغلي دي؟ مونږ سره چې کوم وسایل دي که نه، وسیلې، کوم اسباب مونږ سره په لاس کې دي، نو زمونږ د مسایلو د حل نه څه دي؟ عاجزه دي. د ملک په سطح واخلئ، که د صوبې په سطح واخلئ، که د کلي په سطح واخلئ، او که د کور په سطح واخلئ. سوچ زما دې خبرې ته وکړئ، دا زما خپله خبر نه، زما د استاد جي خبره ده، د مفتی صاحب، الله دې ډېر عمر ورکړي. زمونږ دا اوس چې کوم مسایل دي او وسایل دي، مسله هم شته او د مسلې د حل دپاره سبب او وسیله هم شته، او زمونږ وسایل زمونږ د مسایلو د حل نه څه دي؟
عجز دي کنه دي او مونږ په قدم قدم خدای ته محتاج یو کنه یو محتاج زمونږ د هر چا خدای پاک ته ضرورتونه او حاجتونه شته دي که نشته دي نو چې بیا داسې ټیم مونږ له په ګوتو راشو چې هغې کې درخواست قبلیږي ړوند بیا د خدای څه غواړي او هغه ټیم کم یو دی په جمعه کې چې کله امام صاحب خطبې دپاره دا عربي خطبه نه ده دا دوه خطبې چې وایي چې یو ځل ودرېږي خطبه ووایي د خطبې سبق ووایي بیا کینی لږ ساعت کینی بیا پاسي بیا خطبه ووایي او بیا راکوشي بیا وایي صفونه سیده کوي خدای مو بخ دا صفونه چې اوږه په اوږه مسلمانان دا ډېر قیمتي وخت دی چې خالی ځای داسې ډکوي دغه ډېر اوچت عمل دی د نیکۍ په تله کې سبا د ټولو نه دروند عمل چې دی هغه دغه دی چې دا خالی صف دپاره د خپل ځای نه قدم پورته کړي دا قدم په الله ډېر ګران دی دا ډېر دروند دی دا ډېر دغه وخت سره ټول ډېر درانه عملونه دي او دا ډېر قیمتي وخت دی وخت کې الله پاک د رشک په طور باندې ملائکو ته فرمایي وګورئ زما بندگان څنګه د یو امام پسې اوږه په اوږه په یو صف کې ودرېدل الله دې زمونږ زړونه هم یو کړي چې څنګه زمونږ اوږه یو بل سره یو شي په صف کې سیده شو خدای دې زمونږ ټولې معاملې الله پاک سره سیده کړي او زمونږ زړونه دې الله پاک یو بل ته سپین کړي د محبتونو نه دې الله پاک زمونږ زړونه یو بل ته ډک کړي دا نفرتونه عداوتونه بغضونه او حسدونه دې الله زمونږ د مسلمانانو د منځ نه پورته کړي د یهودو عیسیانو سکانو د کافرو د غیر مذهبو پړونو کې دې الله واچوي یو بل ته نو امام چې کله خطبې دپاره په منبر باندې تشریف فرما شي تر منځ پوره کېدو پورې دا ټول ټیم د دعاګانو د قبلېدو دی د دعاګانو د قبلېدو دی په دغه ټیم کې په زړه زړه کې سوالونه چې کوم زموږ حاجتونه وي ضرورتونه وي والله یو بل مونږ د یو بل حاجتونه نشو پوره کولی که پوره کولی شو والله پلار د زوی حاجتونه نشي پوره کولی مور د لور حاجتونه نشي پوره کولی زلمی زوی د مور پلار ضرورتونه نشي پوره کولی لور د مور ضرورتونه نشي پوره کولی استاد د مقتدیانو مقتدیان د استاد خان د غریب غریب د خان حکمران د رعیت رعیت د حکمران که پوره کولی شي زمونږ ضرورتونه پوره کولو والا څوک دی یو الله دغه وخت کې دعاګانې قبلېږي خراشي بیا زمونږ غفلت ته او زمونږ ناپوهتیا ته په دغه وخت کې مونږ کم حرکتونه کوو څه وایو نو شیطان خو راپسې لګېدلی دی خو پرېږدي نه هغه ته پته ده چې دا د دومره خواري وکړه او د جمعې په ورځ په ځان اوبه وښویولې صفا جامې واچولې مسواک یې وکړو خوشبو یې ولګوله یو قدم یې واخیستو نو هغه ظالم ته خو پته ده چې د دومره اجر الله ورکوي لکه چې د احرام وتړلو بیت الله له روان دی زمونږ دشمن ظالم ته دا پته ده په یو قدم د ده ګناهونه هم وران شو نیکۍ ولیکلی شو درجې اوچتې شو دی خو خدای ته نږدې کېږي ورو خدای ته نږدې کېږي ورو اوس چې بیا دی د جمعې سجده ولګوي د جمعې خطبه واوري نو د ده د اجرونه او ثوابونه دی خو لفنګ و د سره خو یو نیکیم نه و دی چې اوس د هغه طرفه راځي دی خو به کروڑپتی وي د آخرت په اعتبار سره کروڑونه نیکۍ ته وګټلې اورېږه چې دا پې زه لوټ کړم نو شیطانې شروع کی وسوسه شروع کی مونږ ته زړه کې نو مونږ یو بل سره ټونګه لکه د وړو غوندې مخکې به وړو په صف کې ورانې کولو چا به کول نو مشر فلش هلکه مشر به څه کړو اوس کیسه بل رنګ شو یاره مونږ امامانو نه ورخه مړی دی سپینګیری څه کوي ورانې کوي د ده ګیله چاته د ماشوم د ورانې ګیله خو به چاله یوسو مور او پلار له او نیا نیکلی کوسي له یو څو ستاسو دا وړوکې ورانې کوي لږې څه کوي ښه چې د ټولو نه زیات مشر یو هغه ورانې کوي د هغه ګیله چاله وړي
دا نور اسم نه دي په خپل ځان باندې لږ نظر وکړو دا چې کومې نیکۍ مونږ وګټلې شیطان وایي چې دی ورته اوس تیلې ورته کړي دی لږ وخت او د ده خو به سوال قبلېږي ته راشه چې هغه سوال ته یې بیخي پام را نه شي یو خوا او بل خوا دا لږ وخت تاسو ګورئ خپل ځان اوترېدو ته وګورئ چې زه خو بل ټایم دومره اوتر نیم څومره چې دا امام صاحب خطبه شروع کړي غړی چې لږه خطبه څه شي اوږده شي مونږ ته خو د سترګو ګوټونو کې ښکاري سم دم انسان وي هلکه خو میخ په ځان وواکېنه که نه 15 منټه دي که نه نیکۍ ګټې که نه اجر داسې واقعي که نه قبر دې د نیکو ډکېږي که نه د آخرت تله دې درنېږي که نه د نیکو دا څه کې نیک بخته شیطان دې غلی دوکه کوي دې بعضې پکې چې لږ بدماش غونتی نو امام له لږ کاشن غونته هم ورکوي چې خطبه خو د یو پاڼه والو اوس ته بله پاڼه هم وې دا اوږده ډېرو راته وویل ته ډېره اوږده خطبه کوي دا لنډه کوي دې کې د یارې خبرې دي موږ مه یاروئ ها قیمتي وخت دی دا موږ نه شیطان خطا کوي دوکه کوي خپل تاوان هم کېږي نور چې امام بیا به په خپل ټایم خپل کار برابر کوي ستا په باندې کار نه کېږي ځان مه ستړی کوه او د دې غاړه تازه کېدو په حق له درته یو مسله کوم خفه کولو غوږونه یې واورئ تاسو خو کوئ دا که نه خپل تحیات چې عبده و رسوله پورې زر پوره کړي او استاد چې لږ ورو ورو وایي نو اوس خو پاسېدل پکار دي که نه نو څه کوي چې ګینې مطلب دا دی تا خو څه کو ناوخته کو پاسه چې ډېر نری که نه او تا ته دا یقیني چې زما استاد جیوده شوی دی عبده و رسوله پورا کړی دا ور باندې وروړېدلی دی او څه دی اوده دی انسان دی که نه ستا دا خیال دی چې استاد جې څه شوی دی اوده شوی دی ورپسې په نره ووایه الله اکبر سبحان الله الحمدلله ووایه چې بیدار شي چې دا نشي ویلی چې دی د استاد د بیدارۍ په نیت باندې کو تاسو بیا تپوس وکئ چې دې سره د لمونځ مات شو که مات نه شو بیخي بې بد وګوره دا مونږه لږ وخت دې کې ګټه کوو ګټه شیطان هم ګټې ته نه پرېږدي دا قیمتي وخت دی دې کې خپل حاجتونه ضرورتونه په زړه زړه کې الله ته پیش کړو په زړه زړه ادب سره کینو احترام سره کینو په وخت راشو ګټه وکړو ګټه وکړو دا کومې خبرې چې زه تاسو ته کوم دا ستاسو د ګټې کور خیم او دا داسې ګټه ده چې دا پایداره ده 1158 نمبر حدیث شریف دی او د دې باب اخرنی حدیث دی عن اوس ابن اوس رضی الله عنه حضرت اوس چې د پلار نوم اوس دی رضی الله عنه دا څه وکیده په صحابو کې د زوی نوم بم یو او د پلار نوم بم سو یو دا خبرې په عربو کې نه وي دا اوس خو موږ له ماشوم راولي وي دله نامه کې د فلانې نومې شو اوهو دا خو هغه ټر نیکه نوم دا خو امالت کې دغه دی دا خو نو نوم نه خوښېږي بیا حضرت اوس ابن اوس رضی الله عنه نه روایت ته قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان من افضل ایامکم ستاسو د هفتې په دې اوو ورځو کې د ټولو نه بهترینه ورځ یوم الجمعه د جمعې ورځ ده د جمعې د ورځې له خدای پاک فضیلت ورکړی دی په دې ورځ کې نیک عملونه الله پاک ته ډېر درانه او خوښي نبی علیہ السلام فرمایي فاکثروا علی من الصلاة فیه د جمعې په دې ورځ کې د جمعې په شواروز کې په ما باندې درود ډېر وایي فإن صلاتکم معروضة علی استاسو درود ما ته پیش کیږي یو خدا خبر اوري حدیث کې راغلی دي سیاحین ملائک دي کم ملائک سیاحین ملائک دي دا غي خاص ډیپټي دا چې ګرځي د فضا کې او د ځمکه کې سکی ګرځي گشت کوي
چې کوم ځای کې څوک پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وای دا درود د ډاله په شکل کې والی او مدینه منورې ته د سترګو پر رب کې روزه اقدس کې نبی له صلوات والسلام ته پیش کې نبی له سلام په خپل روزه اقدس کې په خپل قبر شریف کې ژوندې د حیات ورته پیش کې فلانی د فلانی زوی پتا درود ویلو وې دې ملائکو ته الله پاک د دې ټولو خلکو نامې او د پلارانو نامې خولې دي هېریږي نه چې څوک هم درود وي اپیجنې هغه او د هغه د پلار نامه ورته پیش کړي د ځان د پاره که دومره نه وایو زمونږ د پلارانو په مونږ حق شته که نه نو چې زمونږ د پلار نوم په قبر کې واخیستلی شي نبي علیه السلام ته نو ښه نه ده او خصوصا هغه چاته ویم چې د چا پلاران وفات شوي د خپلو پلارانو په ځان حق منئ که نه منئ لږ تیز ووایئ منو یې نو ځان خاص هم دغسې دی خیر دی نو چې زما د پلار نامه په قبر کې سیاحین ملائک چاته والی خوند به ونه کېږي نه زما پلار به مانه خوشحاله نشي درود ډېر ډېر وایي بله واورئ وایي د نبي علیه صلات وسلام روزې سره ملائکان دي هغه الله هم دې دپاره مقرر کړي دي خو د دغې ملائکانو د خبرې نه وړاندې یو بله دلچسپه خبره واورئ دا د غوږونو د اورېدو دا قوت نه دی دې ته کوم قوت وایي قوت سماعت د اورېدو دا قوت نه دی دې ته څه وایي قوت سماعت دا د بعضې مخلوق کمزوری د بعضې مخلوق تیز او د بعضې مخلوق سم تیزي یو درې قسمه مخلوق دی د الله په مخلوقاتو کې چې د هغې قوت سماعت انتهایی تیز دی دومره تیز د بل چا نه دی او هغه درې مخلوق کم دي یو جنت دی یو دوزخ دی او یو د نبی علیه صلات وسلام قبر سره دا ملائکان دي چې هغې درود اوري جنت د اوو آسمانونو نه بره د عرش د لاندې دی کوم ځای کې دی لاړ به شئ ورته خیر دی انشاءالله الله هم ورته بوتلی که د اوو آسمانونو نه بره د عرش د لاندې دی ډېره لرې فاصله ده ډېره لرې فاصله ده خو چې دلته په ځمکه څوک داسې ووایي اللهم انی اسألک الجنة یا الله زه تانه د جنت سوال کو خپل فضل لاله جنت راکه عمل مې نشته ما سره داسې څه توښه نشته چې په هغې جنت وګټم که شته یا الله خپل فضل سره راله څه راکړي نو دا خبره که په رو باندې وکړي دا مسلمان په ځمکه نو اوه اسمانونو نه بره د عرش د لاندې یې جنت واوري نو جنت الله ته ګویا شي یا الله ته خو به اسې ماله خلق راولي نو دغه بنده نه دی د فلاني د فلاني زوی د نه زه وغوښتم مال یې راول الله د جنت سفارش قبلی نو دی وجې نه دا دعا سحر او ماښام درې ځل غواړئ یا الله ما جنت ته بوتلی کې اللهم انی اسألک الجنة او زړه کې وایه خپل فضل سره مې بوځي ورته خپل فضل سره او یو دوزخ دی دوزخ د اوو ځمکو د لاندې د حدیث کې راغلی دي او چې کله په ځمکه باندې یو بنده د الله د ویرې د جهنم د خوف نه داسې ووایي اللهم انی اعوذ بک من النار یا الله ما خپل فضل سره د دوزخ د اور نه بچ کا نو جهنم لاندې دا خبره ووري څومره لرې دی الله ته وایي خدای دې ما ته مرالي الله پاک د جنت او د جهنم سوال قبلی داسې مخلوق دی او یو د دغه ملائکو قوت سماعت ډیر تیز دی ستاسو څه خیال دی چې دا تاسو دلته در باندې استاد درود وایي دا ستاسو به دا پامې چې ګینې بد دا خو مونږ د یو بل هم ونرېدو قسم په الله یو دغه سیاحین ملائک دی پسې راشي دی مجلس ته ملائکان بیا راځي چې درود ویلی کېږي شک پکې نشته یقین وکړئ او تاسو مخکې نه ویلي دي چې انکار شک او استهزاء نه کوو ویلیم دي که انکار شک او استهزاء نه کوو نو شکونه نشته کامل یقین دی
ملائکان راځي داسې مجلس ته او کورونو کې وایي ځکه کورونو نه سمې د شیطانانو جالې وډې جوړې دي ملائکان په څه طریقې سره کورونو ته راولي چې خیرونه برکتونه په هر څه کې راشي بې برکتۍ دي د مخونو نه ملایکو کډې وړي دي برکت ختم دی د عرشي نه ملائکې راولي ټول شیطانان کورونو کې دي ټچ موبایل چا کوي بس د شیطانانو اډی ویستې درود هم وایي د الله رضا دپاره او دا دلته چې کوم هغه ملائکان چې کوم نبی علیه صلوات وسلام سره روضه اقدس سره دي هغې درود ووري دا څه خو ورپسې ګرځي که نه او دی هلته څه کي د هغې قوت سماعت انتهایي تیز دی دومره تیز قوت سماعت الله چاله نه دی ورکړی هلته یې ووري مدینه کې ووري روضه اقدس سره یې ووري او بیا نبی علیه صلوات وسلام ته پیش کړي وي فلاني د فلاني زوی په تا باندې درود وویل دا نامې ورته څنګه معلوموي داسې وایي مقبلي جان ماما د پلار یې څه نوم یوسف بابا مقبلي جان ماما د یوسف بابا زوی په تا درود وویلو دا په مونږ کې مشر دی ځکه مې د نامه واخیست نو دې ملائکانو ته دا نامې الله پاک خولي دی او بیا ته هېرېږي نه حافظه هم څه ده تیزه ده مونږ خو چې دلته خبره یاده کړو بیا په وړو کې رانسي هېرئ الله دې یاده کړي دغه هم نشته اهمیت نشته اوس هم حافظې کمزورې دي فارمي چرګان خورو په هغې باندې په شړشمو ساګو کو حافظې نه جوړېږي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي درود شریف به ډېر وایو ښه انشاءالله او الله پاک دې موږ ټول د نبي علیه السلام روضې له مینې محبت ادب او عشق سره بوتلی کړي چې هلته بیا کله درود وایو نو زموږ د خولې په خپله نبي علیه السلام اوري چې کله د نبی علیه صلوات وسلام روضې له الله پاک موږ او تاسو بوتلی کړي دا ناس او اورېدونکي ټول نر ښځې د الله پاک بوتلی کړي چې کله مونږ نبی علیه صلوات وسلام ته هلته به ډېر ادب سره ولاړ یو ګورئ هلته دا شی ځان سره یو نه صحیح دا شیشه نه ده د نبی علیه السلام روضې ته الله خاطر وکړي د دې جوړې خاطر وکړي چې یو نه صحیح ګورئ هلته به ډېر لوی لوی اولیاء چې وو هغه به رېږدېده به نو زه څنګه د نبی علیه السلام مخکې فلم جوړ کړم دا ټوله دنیا په دې پوه کوي خدای خاطر وکړي دا شی هلته موړی وی ګورئ او ډېر ادب او احترام هلته کې په خپله براه راست د زموږ د خولې نه نبي علیه السلام اوري نو چې کله مدینې منورې ته د نبي علیه السلام د روضې ته حاضرېږي نو یو خو ښایسته خپل ټول ځان ووینځه پاک ته او د خولې ته مسواک ومږه ونیسه دا ښه صفا که او په زمزم ووینځه او په مشکو یې صفا که ځکه په دې به ته اوس درود وی او نبي علیه السلام به براه راست اوري سبحان الله هم دا ورځ نصیب که د مرګ نه مخکې نو په خپل اوري جواب ورکوي چې کوم سلام وایو هغه سلام اوري او جواب ورکوي یو زنانه تللې ده لږه زمانه وړاندې ډېر وخت نه کېږي 100-200 کاله بیا کېږي یو زنانه ادب سره تللې ده پرده کې تللې ده پیغمبر علیه السلام ته ودرېږي او ورته وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی الله د قبر نه ورته نبی علیه السلام